موز پر خودل خو یو کتاب کې نشتا. څوک چې په موز کې سستی کوي چې کله قبر کې خودل شي، که سړی وي که ښځه وي، نو آواز په باندې وشي اے قبر دغه انسان به په موز کې سستی کوله په باندې راټینګ شه، نو دا قبر په د باندې داسې راټینګ شي چې دا د پختۍ داسې سره پیوستي لکه دا ګوتو کې چې ګوتې ورکې، او دا سترګې په مخ باندې راتوی شي او له شرمګانه وینه روانه شي او په بدن باندې ماران او لړمانان مسلط کړلی شي. یاد وساتئ دا قبرونه چې موږ په باندې تیریږو دا اسې قبرونه نه دي. نبی علیه السلام فرمایي دې نه عبرت حاصلوئ، یا خدا د جنت باغونه باغونه دي او یا دا قبرونه چې دي دا د دوزخ له کندو نه کندې دي، اورونه پکې بلیږي. نو ما عزتمندو خویندو موږ ته پکار دی مختصره زندگی دی، دا زندگی مونږ په عیش و عشرت کې نه تیرو بلکې الله او الله رسول په لار کې تیرو. تهجد ادا کولو کوشش کوئ، شپې څه ټیم را پاسئ، کم از کم 2 رکعاته زیات نه زیات 8 رکعاته تهجد کوئ. نبی علیہ السلام فرمائی څوک چې الله دیدار غواړي په ورځ د محشر او د قبر تیارو نه نجات غواړي، قبر عذاب نه نجات غواړي، هغه نر او ښځې ته پکار دی چې هغه د تهجد لمونځ کوي. زما خویندو څوک چې ماښام نه بعد 2 رکعاته او 2 رکعاته کم از کم او زیات نه زیات 4 رکعاته صلات اوابین وکړي، نو د سمندر زګ برابر د دغه سړي گناہونا ولی نبی اللہ یہ ټول گناہونا معاف کی. نبی علیہ السلام فرمائی دی انسان پا ہر بدن باندے ایوہ صدقہ دا 380 اندامونے دی، بدن پا ہر اندام باندے صدقہ دا. فرمائی سوک چھ 2 رکعاته دا ساخت نفل ادا کی، دا داسې دا چې دغ انسان د خپل بدن صدقہ ادا کړله. سوک چې دا غواړي چې زمونږ رزق زیات شي، وورې یو څو وظیفې درته خیمه، څوک دا غواړي چې زمونږ رزق زیات شي، زمونږ قرضې ختم شي، نو هغه انسان ته پکار دی چې هغه د چاشت نفل کوي 12 رکعاته، سخت نفل د 12 رکعاته کوي، الله بیا قرضې ختم کی، رزق بیا زیات کی، روپۍ مال دولت بیا بابرکت شي. څوک چې دا غواړي چې الله موږ ته ښه ډېر مال راکړي، هغه ته پکار دی چې روزانه د 300 ځله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وای، نو ان شاء الله الله به رزق زیات کی. څوک چې دا غواړي چې الله زمان بچیان زما خاوند نیک کی، نو چې بچیان ودوي یا خاوند ودوي نو سر خواته دی ودرېږي، 3 ځله درود شریف، 3 ځله قل هو او بیا 3 ځله درود شریف دی وای او دا د پدم کوي. دې سره که خاوند نافرمانه وي الله به خاوند فرما بردار کی، او که بچیان نافرمانه وي بچیان به الله فرما بردار کی. څوک پریشان وي پریشانی نه ختمیږي، هغه ته پکار دی چې په کثرت سره د درود شریف وای، الله به ټول پریشانی ختم وګرځوي. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کی. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.